रिकॉर्डिंग में प्रोती हाँ नन बा इंशाल्लाह मुंगा अमेज़न होलसेल पहलाने लेक्चर वायु او په دې لیکچر کې به مونږه نن کمپلیټ چې کومه ده امازون پریکټیکلی هم ګورو او ورسره په امازون ټول الګوریتم باندې به مونږه ځان پوي کو ان شاء الله سره خجی ټولو نه پیلا امازون چې کله مونږه سٹارټ کوو نو دې کې امازون کې چې کوم ټولو نه پیلا دا فیلډ څه شي دی چې په دې کې مونږ کار کول غواړو دا فیلډ نوم دی ای کامرس ټیک ته خجی एक्चुअली د ای کامرس څه ته وایي ای کامرس دې ته وایي مونږه چې کله مونږ آنلاین یو ګوډز یو پروډکټ بایینګ کوو یا سیلینګ کوو دې ته مونږه وایو چې ای کامرس ٹھیک ہے چې کله هم مونږه آنلاین سیلینګ کوو یا مونږ آنلاین بایینګ کوو دې پروسیجر ته مونږه سوایو دې پروسیجر ته مونږ وایو چې ای کامرس ها اوس په ای کامرس کې زمونږ سره ملټیپل فیلډز دي لکه دې کې ملټیپل ټایپ آف بزنس مونږ کوو په دې کې مونږه چې کومه ده بزنس ټو کسټمر کوو دې کې مونږه بزنس ټو بزنس کار کوو دې کې مونږ کسټمر ټو کسټمر کار کوو او دې کې مونږ کسټمر ټو بزنس کار کوو اوس په مونږ دا یو شی چې کوم دی کنه ډیسکرایب کوو زما आवाज کلیر دی کنه تاسو ته ټیک دی ګریټ ها اوس مونږ دې کې ملټیپل ټایپ اف بزنسز ویل کنه چې لکه بزنس ټو بزنس بزنس ټو کسٹمر اوس په دا ټول مونږ یو ډیفاین کو پهله مونږه بزنس سمجھو کو چې بھائی د بزنس ایکچولی وای ستا د بزنس ایکچولی الګوریتم څه دی دا څنګه کیسه دی نو مونږه چې بزنس ټو بزنس وایو کنه دی لکه فور ایگزامپل په امازون کې فرست اف آل یو برانډ دی ټیک دی برانډ نه بعد چې کومه دی ورسره چې کله برانډ پروډکټ سیل کوي صرف اور صرف ډسټریبیوټر ته هولسیلر ته سپلایر ته یا ریټیلر ته نو دیس ټایپ آف بزنس ته مونږ وایو چې بھائی دا بزنس ټو بزنس دی یعنی کې یو غټه برانډ یو غټ انټیټی دی کنه یا ملټی نیشنل کمپنی دی چې کله صرف ډسټریبیوټر سره کاروبار کوي نو دې کاروبار ته مونږ وایو چې بزنس ټو بزنس ولی چې صرف او صرف هولسیلر سره کاروبار کوي یا ډسټریبیوټر سره کاروبار کوي مونږ شان چې کوم کسٹمر وي کسٹمر ته دوی خپل پروډکټ نه ورکوي دې پروډکټ ته مونږ سو دې ټایپ اف ماډل ته مونږ سوایو چې بھائی دا بزنس ټو بزنس ماډل دی خجی دینه بعد یو سیکنډ سټپ راځي بزنس ټو کسٹمر اوس چې کله دا بزنس چې د کوم برانډ دی کنه دی انوینټری ورکړه هولسیلر ته سپلایر ته ریټیلر ته او فار ایگزامپل ویب سایټس وغیرہ ته اوس چې دا کله برانډز دا چې کوم هولسیلرز دي د چې کوم ریټیلرز دي کوم سپلایرز دي دوی چې کله انوینټری کته خلکو ته ورکوي لکه مونږ شانته نو دې ټایپ اف ماډل ته وایي چې بزنس ټو کسٹمر یعنی زه چې وس امازون باندې انوینټری خرڅوم کنه نو زه انوینټری یا امازون برانډ نه اخلم یا هولسیلر نه اخلم یا زه چې کومه د سپلایر نه اخلم یا انوینټری زه ریټیلر نه اخلم نو چې زه دوی نه دا انوینټری اخلم دیس ټایپ اف بزنس ته زه سوایم بزنس ټو کسٹمر ټیک شو په دې خبره تاسو د دوه خبره باندې ورسېدلې زبردست دینه بعد یو بل بزنس ماډل دی هغه ته مونږ وایو چې کسٹمر ټو کسٹمر اوس کسٹمر ټو کسٹمر څه ته وایي دا ګوره بزنس ټو بزنس مونږ ویلا چې د غټ کاروباریان لکه هولسیلر ډسټریبیوټر برانډ یو بل سره کار کوي دا بزنس ټو کسٹمر ویلا چې د هولسیلر برانډز وغیرہ مونږ ته انوینټری راکوي اوس کسٹمر ټو کسٹمر چې د کوم پلیټ فارم دی په پاکستان کې بتاته پته اولکس دی پاک ویلز دی زمین ډاٹ کو شو امازون ای بے شاپیفای والمارټ سینس کلب دا دسی پلیټ فارم دی کنه چې په دې کې مونږ شان کسٹمر راځي خپل پروډکټ چې کومه دا هولسیلر برانډ ډسټریبیوټر نه را اخلي او هغه نه بعد دا پروډکټس چې کومه دي دوی سیل کوي چرته په دې پلیټ فارم باندې دې ټایپ اف بزنس ته سوی کسٹمر ټو
کسټمر. ګریټ. هغه نه بعد یو بل ټایپ اف بزنس دی. هغه بل ټایپ اف بزنس ته وایي کسټمر ټو بزنس، یعنی سی ټو بی. اوس مثال کې طور پر ستا یوه کمپنۍ دی، ټیک شوه، فار ایگزامپل تا په پاکستان کې د سیمټو فیکټری دی یا فار ایگزامپل یو بیوټي کریم خرڅې یا شیمپو خرڅې یا ایکس وائی زیډ ستا سره پروډکټ دی. اوس ته څه وکې، زه فار ایگزامپل نیوز پیپر والا یم، زه فار ایگزامپل میگزین والا یم، ته ما ته راشې ته ما ته ووایې چې بھائی زه داسې وکړه چې زما ایډورټیزمنټ کوه په د خپلې رسالې کې، په خپل اخبار کې یا په خپل چینل باندې. نو دیس چې کله ته یو بزنسمین سړی او ته زما کسټمر، زه یو کسټمر یم، ته ما ته راشې او ته ما ته وایې چې زما پروډکټ والا ایډورټیزمنټ کوه، نو دې ته څه وایي؟ کسټمر ټو بزنس. نو دا څلور ماډله کاروبار دی په ای کامرس کې. یو برانډ د ډسټریبیوټرز وغیرہ سره رابطې کوي، ډسټریبیوټر بیا کسټمر ته مال ورکوي، کسټمر مونږ شان په ډیفرنٹ ویب سایټ بیا خرڅو، او یو کسټمر چې کوم ایډورټیزمنټ کوي او چې کومه ده د خپل بزنسمین ته مال خرڅوي. دا څلور قسمه کاروبار چې کومه دی په د ای کامرس کې کیږي. دا تا ته تر دې پورې خبره کلیر شوه؟ زبردست. اوس به مونږ لاړ شو مخې ته. اوس وټ از امازون؟ امازون څه ته وایي؟ ده مونږ به امازون سٹارټ کو. ده امازون ایکچولی دا یو امریکن کمپنۍ دی چې کومې کې ډیفرنٹ ټایپ اف پروډکټس چې کومه دي سیل کیږي. دا ټیک شو جی. اوس که ته د امازون لوګو ته وګورې، دا ا نه سٹارټ شوی دی او په زیډ باندې ختم شوی دی. د دې لوګو دا مطلب دی چې په د امازون کې ته A to Z پروډکټ خرڅولی شي، او امازون یو داسې پلیټفارم دی چې په هغه کې A to Z هر څه خرڅېږي. د دنیا هر څه ته په امازون خرڅولی شي او د دنیا هر څه په امازون کې خرڅېږي لګیا دی. د لوګو نه مونږ ته دا ظاهریږي. نو امازون امریکن بیسډ یوه کمپنۍ دی چې په هغه کې الکترونکس، فیشن، ہوم امپلاینس، بک، هر دنیا سیز خرڅېږي. لږ به مونږ دا شی پریکټیکلی وګورو. که دلته تاسو راشئ، دا یو تاسو ته ویب سایټ ښکاري ده amazon.com. ټیک دی جی. ښه دا وګورئ، دا تاسو ته امازون دی. دلته فرست اف آل چې کومه دی، زه تاسو ته ښیم چې په امازون کې څه خرڅېږي. ده امازون چې کله تاسو کلاو کوئ، یو دا شان انټرفیس بس تاسو مخکې اوپن شي. ده دلته به تاسو چې د چرته سرچ ځای لیکلی دی که نه، دلته دې سره آل ډپارټمنټس لیکلی ده، په دې به تاسو کلیک وکئ. دا وګوره په امازون کې الکسا سکلز، یعنی کې دا ټول کیټګریز دي. په امازون کې دا ټول هر څه خرڅېږي. دا وګوره اپلاینسز، ایپ اینڈ گیمز، آرٹ کرافٹ اینڈ سیونگ، آډیوبل، بک اینڈ اوریجنل، بیبی پروډکټ، بیوټي اینڈ پرسنل، یعنی دا ټول کیټګریز دي. نو اٹ مینز چې امازون کې دا هر څه ټوټل خرڅېږي لګیا دی. دا څومره کیټګریز دي که نه، دا ټول چې کومه دی مونږ امازون کې ګورو چې دا هر څه چې څه شي دي دا په امازون کې مونږ سره خرڅېږي. ده نو اوس مثال کې طور پر زه وایم ته ووایې که نه چې سرجي زه داسې کومه چې ته ما ته بیوټي اینډ پرسنل کټګري راښکاره کړه چې دې کې څه خرڅېږي. نو زه به څه وکړم، په دلته به په بیوټي اینډ پرسنل باندې کلیک وکړم او دلته به په سرچ بار باندې کلیک وکړم. دا یو مین کټګري چې کومه ده زمونږ مخکې به په امازون باندې اوپن شي. ده ټیک شوه جی. ښه نو دلته چې کومه ده اوس دا مین کټګري وه، دا سب کټګري دي. بای ته بیوټي کې، بیوټي اینډ پرسنل کیر کې پریمیم بیوټي سامان غواړې، ته هیر کیر والا ریلیټډ شیان غواړې، ته سکین کیر ریلیټډ غواړې، ته څه غواړې په امازون کې. زه وایم یار ما ته سکین کیر سامان راښکاره کړه چې په امازون کې سکین ریلیټډ څومره پروډکټ خرڅېږي، ما ته راښکاره کوي. نو زه به څه وکړم، په دې کې به زه کلیک وکړم. ښه بیا اگین سب کیټګري کلاو شوه. آتا ته وایي چې بای ته د هیر ریلیټډ سټایلینګ پروډکټ غواړې، ته هیر اکسسریز غواړې، ته شیمپو کنډیشنر غواړې، ته هیر ټریټمنټ غواړې، ته څه ګورې په دې شیانو کې. زه وایم چې ما ته دا هیر ټریټمنټ ریلیټډ شیان راښکاره کړه، په دې باندې به زه کلیک وکړو. ښه اگین اوس دا زما مخ ته پروډکټ خلاص شول. ده دلته که تاسو وګورئ، دلته ما ته ریزلټس لیکلي، دوی دا ویلي دي چې د هیر ټریټمنټ ریلیټډ د بره چې چرته زما سکرین شو کیږي،
3000 ریزلټ دی، یعنی 3000 پروډکټ په هیر ټریټمنټ ریلیټډ په امازون کې خرڅېږي لګیا دي. مونږه پروډکټ کتلې هم شو، دلته به سکرین ډاون کې دا وګوره چې تا وی کنه چې بای زه هیر ټریټمنټ ریلیټډ پروډکټ غواړم، دا ټول وګوره دا هیر ټریټمنټ ریلیټډ پروډکټس زما سره رالل. دا د دې پرایزز لیکلې دي او دلته چې کومه ده د دې ولا نور مزید ډیټیل لیکلې دي. دا به مونږ وخت سره چې کومه ده ان شاء الله ور سره ګورو. نو کیټګریز تا کلیر شوي چې دلته امازون کې ټوله کیټګری هر قسم پروډکټ خرڅېږي، A to Z پروډکټ خرڅېږي او په امازون کې ته ډیفرنٹ پروډکټس ریلیټډ شان کتلی شي ده. ښه اوس په مونږ لږ مخته پکې لاړ شو خپل لیکچر کې. بیا مخته دا لیکلی شوي دي چې امازون از ملټي بلین ډالر انډسټري اون بای جیف بیزاس. ٹھیک دی، د اونر جیف بیزاس دی او امازون کرنټلی تقریبا په 58 سټیټس کې چې کوم دی خپل ورکینګ کوي، 58 سټیټس کې. ښه دینه بعد تقریبا 1.2 بلین دا لږ سټیټس اولډ دي، کرنټلی 1.2 بلین نه هم زیات خلک چې کومه دی په امازون کې کار کوي دا. On 6th of July 2021 Amazon opened its door to Pakistani sellers. یعنی کې عمران خان په دور کې مونږ ته امازون چې کومه دی الاو کو چې بای وس تاسو پاکستان نه هم کاروبار کولای شئ په امازون کې. یعنی کې پاکستان نه هم کرنټلی مونږ کاروبار کولی شو په امازون کې. خجی امازون US revenue 2021 was $469.282 billion. نو US کې یعنی دا 2021 سټیټس دي چې په 2021 کې امازون د US د پاره $469.822 بلین سیل کړو صرف امازون. او امازون کې تقریبا 300 ملین کسٹمر دي او هغه نه بعد چې کوم اکټیو کسٹمر دي په امازون کې نو هغه چې کوم دی 1.9 ملین چې کوم دی اکټیو سیلرز دي. کرنټلی مونږ امازون اونلی انټروډکشن لګورو کنه 1.9 ملین اکټیو کسٹمرز چې کوم دی په امازون کې موجود دي. خجی تر دې پورې مونږ انټروډکشن وشو. دینه بعد به مونږه امازون بزنس ماډل کې پرایویټ لیبل له ابا مونږ نه وایو خو ډراپ شیپینګ به هم وایو، هول سیل به هم مونږ وایو او دې سره ما تاسو ته یو بل ماډل مو خایو چې زه به تاسو ته ان شاء الله آنلاین اربیټراج هم ټیک کوم. آنلاین اربیټراج سنه سبا هغه هم زه تاسو ته شو کوم. ښه دینه بعد په امازون کې ته چې کله کاروبار سٹارټ کې ته دوه قسمه کاروبار کې دا، یا به ته FBM کې یا به ته FBA کې. FBA مطلب دا دی فلفلمنٹ بای امازون، FBM مطلب دا دی فلفلمنٹ بای مرچنٹ. ښه اوس په لږ دې ډیټیل مونږ وګورو چې دا FBA څه ته وایي، FBM څه ته وایي. FBA دې ته وایي چې مثال کې طور پر تا یو پروډکټ واخیستو یو ډسټریبیوټر نه، هغه نه بعد به هغه پروډکټ خپل پریپ سنټر ته یوسي. پریپ سنټر کې هغه پروډکټ چې کومه دی اته سو کې ا پروډکټ پریپینګ وکي، یعنی کې ته ببل ریپس کې پیک کې، شاپرز کې پیک کې یا کارټونانو کې پیک کې. دینه بعد دا پروډکټ ته امازون ته ولېګو. ټیک دی جی، امازون ته تا پروډکټ ولېګو. امازون چې کله هم په دې پروډکټ باندې آرډر راځي نو امازون دا پروډکټ چې کومه دی کسٹمرز ته لېږي. نو دې موډل ته سوی FBA فلفلمنٹ بای امازون. چې څومره آرډر راځي امازون هر آرډر اخلي خپل ویر هاوس نه او کسٹمر ته لېږي، دې ته وایي FBA. FBM څه ته وایي فلفلمنٹ بای مرچنٹ. یعنی کې چې کله هم ته یو پروډکټ ته واخیستو تا خپل کور په ایډریس باندې ځان ته راوغوښتو، چې کله هم آرډر راځي نو ا پروډکټ په تسکه په خپل پلاسه باندې با ا پروډکټ مینز ټو سی چې ته امازون ته کسٹمر ته سوري لګي، دې ته وایي FBM. دا یو ډایګرام کې به موږ ګورو. FBA اخ ټایپ اف ماډل ته وایي دا یو ته انوینټری واخیستله، انوینټری ته چې کومه دی امازون ویر هاوس ته ولېګله، امازون چې کومه دی کسٹمر ته ولېګله. دې ماډل ته موږ سوایو FBA. FBM څه ته وایي تا انوینټری واخیستله،
تا په د چې کوم یو اس کې سرویسز دي کنه لکه څنګه پاکستان کې ټي سی ایس ته لیپرډ والا دي نو التا فیډکس ته یو پی ایس ته یو اس پی ایس ته او ډي ایچ ال دی نو تا یو انوینټری بای کړه ا انوینټری تاسو کو چې تا فیډکس یو پی ایس په ذریعہ باندې کسٹمر ته ولېګله په خپل په ذریعہ باندې د ته مونږ سوایو د ته مونږ وایو اف بی ام چې کله امازون ته هر څه حواله کې چې بای دا آرډر دی راځي ته پیک کوا ته لګا ته ټول سر درد ته ساته د ته مونږه اف بی ای وایو چې کله دا هر څه ته په خپل سر باندې واخلې نو د ته مونږ سوایو اف بی ام په دې کنسپټ باندې کلیر شوي ها بهترین وس په مونږ مخ ته راشو دا what is virtual assistant مونږ به کورس کو virtual assistant والا زه چې کوم پتا باندې به کورس کوم په دې کې به ته دوه قسمه کار کولی شي خلکو ته به هم سرویسز ورکولی شي دومره الیجیبل وشي او ځان ته هم کاروبار پې کولی شي دا نو دواړه بوت ټایپ اف بزنس په ته دې باندې کولی شي ها نیکسټ مونږ ته لګ راځي چې بای مونږه اف بی ای هول سیل ولېږو لکه مونږه پرایویټ لیبل یا شاپیفای یا ای بی وغیرہ ولې نه کوو هول سیل کې داسې څه فایدې دی چې بای مونږه چې کومه دا هول سیل کوو دا نو یو څو فایدې به درته وښیم چې تا دې ماډل کې زړه ولګي فرست اف آل مونږه امازون هول سیل په دې وجه باندې هم چوز کړی دی چې بای په دې کې آلریډي مونږه د برانډ پروډکټ خرڅو مثال کې طور پر دا پروډکټس دی په امازون کې نو مونږه وګورو با زه لږ کته سکرول کم یو سیکنډ سکرین والے خښ شو ها مثال के तौर पर دا स्क्रीन स्टक शो अच्छा دا जेनेरिक प्रोडक्ट دی ها دا اوس راغی अच्छा اوس که تاسو وګورئ دا ډیفرنٹ ټایپس اف پروډکټس دي نو دا آلریډي دا د برانډز پروډکټس دي کنه دا څومره چې پروډکټس تاسو ته شو کېږي دا په دې برابر نمونه هم لیکلي دا لینزا برانډ دی ټیک دی اچھا جی دا پروډکټ چې کومه دی جون برانډ دی دا لوی برانډ دی دا میلی برانډ دی اچھا هغه نه بعد مونږ مزید وګورو لکه مینس ټو سی دا پیورا ډور برانډ دی اچھا هغه نه بعد دا هم دا یعنی دلته ټول په هول سیل کې ته برانډز پروډکټ چې کومه دی آ سیل کې یعنی تا خپل برانډ جوړونه ضرورت نشته چې ته خپل برانډ جوړې دې څه ضرورت نشته یو برانډ دی اغه آلریډي په خپل پروډکټ باندې څه کړی دی اغه آلریډي په خپل پروډکټ باندې مهنت کړی دی اغه آلریډي چې کومه دی فار ایگزامپل دیسی وایا چې ایڈورټیزمنٹ پې کوي ایوارډ شو پې کنډکټ کوي اغه نه بعد چې کومه دا نیوز پیپر میگزینز ډیفرنٹ ټایپس اف ایڈورټیزمنٹ کوي او خپل پروډکټ چې کومه دی کامیابی ته په امازون هول سیل کې سو کې برانډ یا ډیسټریبیوټر نه انوینټری والے او هغه انوینټری چې کومه د تراشه په امازون کې میټو کې یعنی ته د برانډ پروډکټ خرڅه سمپلی کار کېده نو یو فائدہ خو دا دی چې تا ته پرایویټ لیبل ضرورت نشته چې مثال کې طور پر ته دسی وکي چې ته ځان ته چې کومه دا یو برانډ جوړې بیا په هغه باندې پی پی سی یعنی کې ایډز لګې ته خپل پروډکټ کامیابې هیڅ ضرورت نشته او بیا ته پته نه چې بای دا پروډکټ په کامیاب شي یا کامیاب بم نشي خو په امازون هول سیل کې سکه امازون په هول سیل کې ته صرف دومره کې چې د برانډ پروډکټ راواله او ډایرکټ ځان ته ولېږي او ا پروډکټ سیل کې دا یو فائدہ شو دومره فائدہ you can sell products by an established brand دا خبره ماته ته already وکړه چې په امازون په هول سیل کې مونږ صرف هغه پروډکټ خرڅو چې already یو established brand وي فار ایگزامپل ډاو ته وګوره نو ډو به څومره کروڑانو روپۍ لګولي او خپل ځان به مشهور کړی دا فار ایگزامپل چرته سمر فرایډے برانډ وګوره څومره کروڑان به لګولي او خپل ځان به کامیاب کړی دا هغه نه بعد نور دیسی ډیر برانډز دي چې کروڑانو روپۍ په ایڈورټیزمنٹ باندې ولګي کروڑان روپۍ چې کومه ده په ایډز باندې ولګي په میگزینز والو ته ور کوي ایوارډ شو کنډکټ کوي هغه اسټابلیش برانډ شي هغه برانډز کامیاب شي او مونږه راشو هغه پروډکټ اونلی په امازون کې ریسیل کوو دا دوه فائدې شوي درېمه فائدہ one of the biggest benefit of selling Amazon products is that
you will be reselling someone else brand. دې مونږ already خبره وکړه چې په امازون هولسیل کې مونږ څه کوو already یو established brand دی او هغه برانډ پروډکټ مونږ مخته خرڅو. Next, selling items sourced via wholesale has huge profit potential. اوس ګورئ کنه دلته مثال کے طور پر دا پروډکټ دی د پرایس دی $39 ټیک دی د پروډکټ پرایس څومره دی $39. اوس تا سورسینګ څومره پوتنشل دی ته څومره سترونګ سورسینګ کې چې کچرته دا پروډکټ په 39 باندې خرڅيږي او ته دا پروډکټ په 12 باندې سورس کې نو اټ مینز چې د پروډکټ کې کچرته امازون فیسز وغیرہ هر څه ته ایکسکلود کې نو مونږ ته $9 to $10 پاتې کیږي دا نو چې ستا سورسینګ څومره سترونګ وي دومره زیات پته چې کومه ده سکه پروفټ کې زیاده. نو ځکه ورته وایو چې مونږه په امازون کې امازون هولسیل کې already established brand product خرڅو او چې څومره په کم قیمت مونږه سورس کو عمره زیاته مونږ ته پکې فائدې دی له وجه هم مونږ چې کومه ده امازون هولسیل چوز کړی دی. دینه بعد نیکسٹ چې the seller purchases products in bulk directly from the manufacturer or brand at a wholesale price and then makes a profit by selling the product on Amazon. مونږ سوکو چې مانیفیکچرر نه برانډ نه هولسیلر نه ډیسټریبیوټر نه یو بلک انوینټری والو او په خپل پروفټ سره په امازون باندې خرڅو او د لوجه بیا مونږ ته سکیږي مونږ ته ګریټ آر او آی ریټرن کیږي یعنی کې ریټرن اف انویسټمنټ مونږ ته په دې باندې فائدہ کیږي. ښه امازون یو کمپلیټ تاسو زړه ډانچا وخایما د مونږ ټوټل امازون په دې باندې مشتمل دی. فرست اف آل ستا ذهن کې آیډیا راشي چې بای زه غواړم چې زه امازون هولسیل شروع کوم تاسو کې ځان ته پیسې لکه برابرې کې او هغه نه بعد چې کومه دې ته ویب سټ نه انوینټری والے سټپ 3 کې سټپ 4 کې هغه انوینټری چې کومه دې ته امازون ته شپ کې امازون ستا کسٹمر کلاینټ کسٹمر ته شفت کی او هغه نه بعد تا آوټپوټ کې پروفټ راشي. نو ټوټل امازون چې کومه ده اپ 6 سټپ کې کېږي ده. فرست سټپ سده چې ته پهلا سوچو کې چې بای زه یو کاروبار سٹارټ کوم ته ځان ته پیسې جمع کې ته یو ویب سټ نه پرچیزینګ وکې بیا ته انوینټری امازون ته ولګي امازون کسٹمر ته ولګي او ستاسو ریټرن کې پروفټ راشي ده. نو امازون په 6 سټپ باندې کېږي اما تاسو ته دلته ترتیب سره وویل. اوس س ابریویشن دی دا اکچولی مونږ ټول انټروډکټری کلاس دی نن مونږ صرف امازون او امازون هولسیل سره ځان اویر کو چې بای دا سیس سره او دې کې به مونږ څه کوو دا مونږ صرف ځان پوي کوو دا ان شاء الله سبانه به بیا چې کومه مونږ یو پروډکټ هانټینګ طرف ته راځو. ښه امازون کې فیو ابریویشنز دی مونږ بلګ هغه وایو پلانې امازون کې ابریویشن دی هغه نوم دی بای باکس. اوس کته وګوره زه دلته تاسو ته شو کوم دلته په امازون کې 3 FBA سیلر دی ټیک ته لږ زیات ګورو یو منټ چې لږ زیات سیلرز وي مثال کے طور پر हाँ دلته په دا پروډکټ چې کومه دا زه لږ اوپن کوم په دې پروډکټ کې 4+ سیلرز دي ټیک ته دلته به تاسو ته اکټیو سیلر شو شي وس دا وګورئ څومره سیلرز دي 11 ټیک ته جی تاسو ته شو کېږي سکرین خجی دې کې 11 سیلرز دي. اوس مثال کے طور پر چې دا کوم پروډکټ دی کنه هیر آئل والا مثال کے طور پر دې پروډکټ آرډر راغی اوس کنفیوژن دا دی چې دا آرډر راغی او دلته 11 سیلرز دي دا سیلز به امازون چاته ورکي دا آرډر به امازون چاته ورکي سوال دا پیدا کیږي. دې د لپاره امازون یو پروسس جوړ دی او اخ پروسس ته سوي اخ پروسس ته وای بای باکس چې کوم سیلر سره بای باکس وی امازون هغه سیل اخته ورکي لګ مونږ به چک کو دا تاسو به کیپا هم پرچیز کوئ سبا لیکچر کې به بیا تاسو ته کیپا هم پکار کیږي زه به تاسو ته چې کومه دا ان شاء الله هغه کیپا سیلرز نوالم ګراننی 1200 باندې کیږي
هر میاشتې دا یو کیپ ټول دی دا پیډ دی نور هر څه فری دی نو کیپ اپ ټول به بیا ان شاء الله مونږ پرچیز بس کارو شو ضرورت هم نشته پرچیز کوونو خجی نور بالکل دا ایکسټنشن به تاسو ټول اډ کوئ دلته زما په دې باندې ویډیو هم دی په یوټیوب کې او دلته تاسو ته شي کیږي کنه دا ټول ایکسټنشن به تاسو ځان سره په اډ ټو کروم کوي دا نو لږ به تاسو ته بیا فائدہ ای ده صحیح شو جی ها دا ویډیو به زه تاسو ته بالکل منشن کوم او بالکل اچھا اوس ما تاسو ته څه خبره کوله چې بای مثال کې طور پر خبره دیسی دی چې د پروډکټ آرډر راغی مثال تراله او تا دا پروډکټ پرچیز کو اوس په دې کې خو 11 سیلر دی نو سبا کېږي دا مطلب دا پروډکټ پچاته زی دا سیل بچاته زی نو امازون دې د لپاره یو الګوریتم اخیدي او هغه ته سوي هغه ته وای بای باکس سو ورته وای بای باکس نو اوس دا وګوره دلته څه لیکلي جست ناو نو اټ مینز چې دا بای باکس چاته روان دی دا بای باکس دته روان دی ټیک ته دې سیل چې څومره سیل کیږي په دې ټیم باندې دا ټول سیل بدته زی کلیر شو دا خبره 2 days ago چې کوم دی بای باکس دې سره اچھا اغه نه بعد چې کومه دی 6 day ago بای باکس دې سره دا پروډکټ لکشن کمزورې شیندې نو بای باکس زیات نشو کیږي زه تاسو ته یو بل پروډکټ شو کوم چې تاسو ته کنسپټ لک خشان کلیر شي یو منټ زه دا یو پښتو ریفرو کوم یو منټ خاجي زه دلته تاسو ته چې کومه دی یو پروډکټ شو کوم هغه ولا لګ بای باکس زیات خایسته دی نو تاسو به په دې کانسپټ باندې ډیر ښه پوه شئ خاجي مونږه مثال کې طور پر یو داسې پروډکټ ګورو چې بای باکس خي چې دا کانسپټ کلیر شي چې بای د بای باکس کیسه صحیح اخر دا زه دا پروډکټ اوپن کوم خاجي دا پروډکټ ایکسټنشنز د چې ما تاسو ته کوم شو کړل کنه د فائدہ دی چې دا هر څه تاسو ته چې کومه ده کنه دلته شو کی دا بی اس آر هم درته شو کی دا اف بی اس ال هم درته شو کو سٹاک هم درته شو کو اف بی ام هم درته شو کړل ټول ډیټیل تاسو ته دلته درکې دا کی پته تلا ضرورت ډیر نه وی سوای یو سو شانو د پاره خجی دلته مونږ مخه ته کی په اون شو اوس مونږه بای باکس کانسپټ کلیر کو ټولو نه پیلا خجی نو مونږه ګورو چې بای د بای باکس څنګه کیسه ده جست ا منټ چې دی ولا سټټیسټیک زمونږ مخته شو شي نو ان شاء الله مونږ په دې کار وکړو ها نو بهرحال د سټټیسټیک په شوش ولا اوس بای باکس مونږ ما تاسو ته دا خبره وکړه چې بای امازون سیلز څنګه ور کوي دا یو ګوره اوس کرنټلی بای باکس چا سره دی یو ام وی پروډکټس والو سیلر سره دی یو غنټه پهلا بای باکس چا سره ای جے سپلای سره ودا سلور غنټه پهلا بای باکس چا سره موسی ریټیلر سره 11 غنټه پهلا بای باکس چا سره بیونڈ بیسز یونائٹڈ سره 14 غنټه پهلا بای باکس چا سره ایویلیشن ایکسپریس ډسټریبیوشن سره 18 घंटे पहला बाई बॉक्स चा सरो कलेक्ट एंड शिप एलएलसी सरो 19 घंटे او 20 घंटे وړي یعنی امازون سکه اوس د باي باکس چې کومه دی یو ام وی ډیس پروډکټ والو سره دی د مطلب دا دی چې اوس څومره سیل کیږي کنه دا ټول سیل بچاته زی یو وی ام پروډکټ ته وزي یو غنټه پهله د ای جی سپلای سره نو چې د یو غنټه پهله څومره سیل کېدل د دې پروډکټ والا نو دا ټول سیل چاته تلل ای جی سپلای تتلل یولس غنټه پهلا بیونڈ بیسک یونائټډ سره بای باکس وو چې څومره سیلز کېدل چاته تلل بیونڈ بیسک یونائټډ تتلل نو دا ټول چې کومه دی د بای باکس گیم د کشانوي چې چا سره بای باکس وي ټول سیلز اختزي دا کنسپټ تاسو ولا کلیر شو
زه ټیک ته بهترین. اوس په مونږ لاړ شو مخې ته. بل وای EAN یورپین آرټیکل 13 ډیجټ نمبر چې کوم مونږه په پروډکټ باندې پیسټ کړی دا بارکوډ کې دیتا EAN وای چې کوم برانډ طرف نه بارکوډ لګیدلی هغه ته مونږه UPCs وایو او SN چې کوم دی امازون سټینډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر دی. کدلته مونږ وګورو دا چې تاسو ته شو کیږي دا وګورئ دا SN دی. دا امازون آئیډنټیفیکیشن نمبر دی او په دې کې اکچولی څه شي دا امازون چې کوم ستا پروډکټ کله ویر هاوس ته ولګي نو امازون په دې شی باندې آئیډنټیفیکیشن کوي چې بای دا د فلانی سړی سیلر سره دا پروډکټ په دې کوډ باندې پروت دی. نو دا امازون ځان ته یو خپل آئیډنټیفیکیشن کوډ جوړ کړی دی امازون سټینډرډ آئیډنټیفیکیشن کوډ. دینه بعد SKU وی سٹاک کیپینګ یونټس ټیک ته دا به مونږ اند کې چې کله تاسو فور ایگزامپل سیلر سنټرل ته راشئ نو زبا دا شی الته درته شو کوم فور ایگزامپل ته 20 یونټ والی نو ته 20 SKU لیبل جوړ کې نو SKU دې ته وای چې بای تا مثال کے طور پر دا پروډکټ تا سمرا یونټ اخیشته دي 20 یونټ ته اخیشته 30 یونټ ته اخیشته 40 یونټ ته اخیشته these are called SKUs یعنی کې سٹاک کیپینګ یونټس تا سره سمرا سٹاک پروت دی. FNSQ دې ته وای چې ته کله په کارټن باندې خپل بارکوډز ولګې دیتا FNSQ وای. OSSY آوټ اف سٹاک. اب موږ دلته وګورو کله پروډکټ کې راشه یو آوټ اف سٹاک د کوېسچن مارک چې ورغلې دی کنه دا سیلرز مخته کتا سو تخکاری دا آوټ اف سٹاک منشن کوي چې بای دې مطلب دا دی چې دا سیلرز آوټ اف سٹاک دي دوی سره ووس کرنټلی انوینټری موجوده نه دی. او بل دلته پته لګي چې امازون آوټ اف سٹاک کی الته OSS لیکلي. مثال کے طور پر زه دلته راشم دلته تاسو وګورئ دلته لیکلي دي OSS ٹھیک ته نو اټ مینز چې په 90 ډیز کې دلته نیو سیلرز چې کوم دي 0% آوټ اف سٹاک ول مینز دے آل آر ان سٹاک ټول سره چې کوم دي سٹاک موجود ودا. خجی بیا هغه نه بعد یو نیکسٹ ټرمینالوجي دی میپ وای منیمم ایڈورټایز پرایس څه مطلب دې مطلب دا دی چې کله ته برانډ نه پروډکټ والے نو برانډ تا سره یو میپ پالیسی چې کومه ده ساين کی میپ پالیسی دا وی چې برانډ تا ته وای چې بای دا زما پروډکټ دی او زه تا ته مثال کے طور پر په $21 در کوم ته ما ته وای دا پروډکټ په 100 خرڅه ته ورته وای چې بای دا پروډکټ په امازون کې په 40 خرڅوم نو تا سره برانډ یو میپ پالیسی ساين کی او هغه میپ پالیسی کې برانډ دالی کلی چې بای تبه دا پروډکټ په $40 نه کم نه خرڅي کچرته تا $40 نه دا پروډکټ کم خرڅ کو نو زبا سو کما زبا پستا باندې IP کمپلین راولم زبا ستا امازون ته شکایت وکم IP په پستا باندې راشي او دې سره چې کومه دې ستا اکاونټ ډیاکټیو شي دا نو میپ پالیسی دیته وای. میپ پالیسی همیشه برانډ یا ډیسټریبیوټر ستا سره ساين کی یو کانټریکټ د سره ساين کی او په دې کې دالی کلی چې بای دا مونږه اګریمنت ته چې مونږ په دې پرایس پوری چې کومه دی پروډکټ خرڅو دینه به کم نه خرڅو. بل وای MOQ منیمم آرډر کوانټیټي 11 بجې اسله عرفانا منیمم آرډر کوانټیټي دې مطلب دا دی چې بای ته یو ډیسټریبیوټر نه پرچیزینګ وکې ټیک ته یا یو برانډ نه پرچیزینګ کې نو هر برانډ او ډیسټریبیوټر ځان ته یو کرایټیریا فټ کړي چې بای تبه فور ایگزامپل مانا $50 انوینټری اخلي تبه زمانہ $500 اخلي دینه کم نشه اخیشتلی نو دې ته وایي چې هر یو برانډ هر یو ډیسټریبیوټر ځانته یو منیمم آرډر چې کومه دی سیټ کړي او په دې کې د دا ویلي چې بای زمانہ به ته دومره انوینټری اله دینه به کم نشه اخیشتلی دې ته سوای دې ته مونږ وایو منیمم آرډر کوانټیټي یعنی ته منیمم دومره مونږ نه پرچیزینګ کولی شي. بل دی بیسټ سیلر رینک کدلته تاسو وګورئ دا بیسټ سیلر رینک BSR بای د BSR چې کومه ده BSR is king of sale په دې خبره باندې ځان خلاص کړي چې پروډکټ BSR سمرا 0 ته ورنږدې دومره به دا پروډکټ زیات خسیل کیږي او چې پروډکټ BSR سمرا 0 نه لري نو دا پروډکټ سیل به دومره کم کیږي. زه دا خبره تاسو ته لږ پروف کوم. دیشي کیټګری نوٹ کړئ دا څه کیټګری دی بیوټي اینڈ پرسنل
ښه اوس دا چې ما کومه خبره وکړه چې بای بي اس آر 1 ته ورنږدې نو زیات سیل به کیږي چې 1 نه لري نو کم سیل به کیږي. دا خبره زه لږ تاسو ته پروف کوم. تاسو به نیو ټیب ته راشئ دلته به تاسو ورکئ اف بی ای ټول کټ ښه دا ما سرچ کو. زه به چې کوم د پلانې لینک رالی په دې باندې به زه کلیک وکړم. ښه زما سره کیټګري الته وا پرسنل اینڈ بیوټي اینڈ پرسنل کیر. دا بیوټي اینڈ پرسنل کیټګري دی ٹھیک ده. زه به دلته بي اس آر ولیکم. اخ پروډکټ بي اس آر څومره اخ پروډکټ بي اس آر به مونږ وګورو 19320 230 ښه زه ګورم 19230 زه به سرچ کوم. زما سره په لاست ورځ څومره سیل شوي د دې پروډکټ والا 16 سیل شوي دي او زیات نه زیات په میاشتې کې څومره سیل کی یعنی 16 نه ونسه د 21 پورې دا پروډکټ خرڅېږي د په ورځ کې ټیک دی. ښه د پی اس آر زلک کموم د بی اس آر ما سو ته راوښتو 192 ته. لیټ وی چیک د پروډکټ په څومره سیل کیږي په ورځ کې 44 زیات نه زیات څومره 77. نو د خبره څه مطلب شو؟ د خبره دا مطلب شو چې څومره بي اس آر 1 ته ورنږدې شي دومره به ښایسته سیل کیږي چې څومره بي اس آر 1 نه لري کیږي دومره سیل خرابېږي. او ښه زه مثال دلته بي اس آر لیکم 40000 ګوره سیل څومره خراب شول 7 راله. زه دلته بي اس آر لیکم 60000 خاجي سیلز 5 ترالل. نو بای چې تا پروډکټ بي اس آر څومره زیاتیږي کنه دومره ستا پروډکټ بربادیږي. نو زه به څه کوم کم نه کم بي اس آر کې به پروډکټ ځان ته غواړم. و زه بي اس آر ورکوم 10 څومره سیل شول 44 اور 77 more than 44 and more than 77. نو ټول گیم په امازون کې ګوره ته مثال کې طور پر فار ایگزامپل ته د سوات ده نو کچرته ز سواد کې پین شرټ دکان وباسم چلیږي به بالکل به نه چلیږي. ولی سواد کې به ما ته پته دی چې شلوار کورته چلیږي دا. نو خبره ده دی چې په ټیپیکل کاروبار کې خو مونږ ته پته ولګي چې فلانی کلی کې به کوم کاروبار کامیابی کوم کې به ناکامي. د امازون کې به مونږ ته څنګه پته لګي چې کوم پروډکټ کامیاب دی او کوم ناکام دی. اب مونږ ته څنګه پته لګي د بي اس آر نه پته لګي چې څومره بي اس آر خو دومره به چې کومه دا پروډکټ زمونږه زیات سیل کیږي. ښه تر دې پورې رالو وس په مونږ راشو مخته دا خو کنسپټ زمونږه کلیر شو. دینه بعد چې کله دا یو شی دی که فار ایگزامپل انډیویډوال اکاونټ جوړې نو او که ال ال سی بیسډ اکاونټ جوړې هغه پر مونږ ته ال ال سی پکار وي بینک اکاؤنٹ پکار وی ای آئی این پکار وی ریسیل سرٹیفکیٹ پکار وی یونیک ایڈریس پکار وی فون نمبر ویب سائٹ اور امازون بزنس اکاؤنٹ. نو دا مونږ ته پکار وی چې کله مونږ امازون کې اکاؤنٹ کریټ کوو. دا ټیک شو جی. فی الحال تاسو به نه کریټ کوئ بعد کې به کوئ. دا څه فارمولې دي د ضرورت نشته کوارټر ایئرز دي او لکه هغه نه بعد زلک تاسو ته پریکټس. نو کرنټلی مونږه تاسو دومره نن زده کړل چې بای د امازون څه بلا دی امازون کې خرڅېږي څه امازون کې به زه سکسسفل کاروبار څنګه کوم او امازون کې سکسسفل کاروبار څنګه کیږي مونږ صرف دومره پورې کیسې زده کړې نن. خاجي دزي پورې ستا کیسې ټوله کلیر شوې څه سوال نو وایا. اها بهترین او بالکل زمو کلیر کوم زمو اگین کلیر کوم بهترین دی ګوره ما دا خبره وکړه دا بزنس چې کوم ټایپس ول مونږه دا ډیسکس کول په دې کې مونږه دا خبره کوله یو منټ زه تاسو ته سلاید راوړم دا زموږ سلاید زون
خجی دې کې مونږه پیله ویله بزنس ټو بزنس ما دا خبره وکړه چې برانډ صرف او صرف فار ایگزامپل ته یو برانډ دی تا ستا ډو کمپنۍ دی نو ستا دا پالیسی جوړه کړه چې زه به صرف او صرف مال چاته ورکوم ډیسټریبیوټر ته هولسیلر ته سپلایر ته دې نه علاوه به زه کم مال به زه نه خرڅوم لکه کسټمر باندې به ته مال نه خرڅې دې ته وایي بزنس ټو کسټمر دا ته وایي چې بھئی یو هولسیلر دی یو ډیسټریبیوټر دی یو سپلایر دی یو ریټیلر دی یا برانډ دی چې کله کسټمر سره کاروبار کوي کنه دې ته وایي بزنس ټو کسټمر کې دوی کسټمر نه الاو کوي اونلی خپل منځ کې کاروبار کوي بزنس ټو کسټمر کې که برانډ وي که ډیسټریبیوټر وي که هولسیلر وي که سپلایر وي هغه دا وی چې بھئی مونږ چې کومه دا کسټمر سره هم کار کوو دا او کسټمر ټو کسټمر دا وی لکه امازون ته کسټمر یې کنه نو ته چانه پروډکټ راواله برانډ نه ډیسټریبیوټر نه هولسیلر نه او په امازون کې خرڅې نو ته خپل کسټمر او چستانه څوک پروډکټ اخلي کنه عام کسټمر وي نو دا کسټمر ټو کسټمر شو او کسټمر ټو بزنس دی ته وایي چې مثال کې طور پر ته کسټمر یې دا ټیک شو او تا نیوز پیپر چلے یا میگزین چلے لکه څنګه زما یوټیوب چینل دی یا څنګه زما ټیک ټاک دی نو څوک ماته راشي وای یار زما دا پروډکټ دی ته ماته مشورې پې وکړه زه به تا ته دومره پیسې درکوم دې زه کسټمر یم او بزنسمین ماته راشي خپل کمپنۍ ایډورټیزمنټ په ما باندې کوي دیس ټایپ اف بزنس از کالډ کسټمر ټو بزنس دې ته کسټمر ټو بزنس اوس په خلاص شوي بهترین خجی نو اوس په تاسو صرف دومره هوم ورک دی چې تاسو به لږ دا کیټګری وګورئ ټیک دی چې بھئی دې کې کومه کیټګری دي د کیټګری کې چې کومه د پرایسینګ څنګه شو کیږي د کیټګری کې ورکینګ څومره کیږي تاسو به اونلی صرف دا ووایي دا نو چې سبا زمون کلاس وي سبا به بیا ځکه چې دینه بعد هفته کې به بیا نیکسټ هفته ته کلاس وي نو سبا به زه تاسو ته پروډکټ هانټینګ کار کوم نو دې له وجې چې په سیلر دی امازون باینګ اکاونټ کې مونږه هانټینګ کوو خو دینه پیله به خبره دای چې تاسو د ټول امازون کې وګرځېږئ چې بھئی امازون کې کار څنګه کیږي امازون دا پروډکټ کیټګری کومې دي امازون کې چې کومه د پروډکټ څنګه کتل شي نو سبا به مونږه لیکچر 2 هم وایو او ورسره به سبا مونږه هانټینګ هم وکړو ان شاء الله نو دځې پورې که څه سوال نو تاسو ویلی شئ دځې پورې بیخي کلیر شوي نو بس ان شاء الله تاسو په دې باندې به لږ کار وکړئ او سبا به مونږ ان شاء الله بیا اگین چې کومه دی پروډکټ هانټینګ وایو د الله رب العزت